جی ګرانو کتونکو لر او بر کې تاسو ته وایو هرکله د نن ورځې تر ټولو اهم خبر او ټاپ خبر چې کوم دی نو هغه د پخوانی ډي جی آی اس آی لیفټیننټ جنرال ریټایرډ فیض حمید د زیر حراست یا په حراست کې د اخیستو متعلق دی. یقیني خبره ده ډي جی چې کوم ډي جی آی اس آی سابقه دی لیفټیننټ جنرال ریټایرډ فیض حمید د هغه د زیر حراست اخیستو خبر چې کوم دی نو هغه آی اس پی آر په خپله ورکړی دی او آی اس پی آر دا ویلي دي چې هغه په هغه متعلق یو کیس و او هغه دی په ټاپ سټي کې نو د هغې متعلق چې کوم دی نو ناقابل تردید شواهد چې کوم دی نو هغه میلاو شوي دي یا هغه شته دی په لاسو کې د دې وجې نه د هغه په باقاعده ډول باندې د هغه خلاف د کورټ مارشل کاروایي چې کوم دی نو هغه شروع کړې شوه. د خبر نه خو به یقیني خبره ده تاسو خبر یې خو موږ به خبره دا کوو چې په ټاپ سټي کې وشول څه په ټاپ سټي حوالې سره به زه تاسو له معمولي غونډه کې دغه درکړم چې ټاپ سټي چې کوم دی د دې مالک چې دی کنور مویز د هغه نه نوم دی او دا په دې دغه په کور باندې چاپه وهلې شوې وه چاپه چا وهلې وه د جنرال ریټایرډ فیض حمید په وینا باندې په سوونو افسرانو په هغې چاپه کې په سوونو په هغې کې مسلح اهلکارو او په اف 11 کې د هغه کنور مویز په کور ورغلي دي د هغه ماشومان د هغه په کور کې بچو اور بچیان یعنی ماشومان جلکان او جنکۍ 8 کسان چې دي نو دا په خپل کور کې یرغمال کړی شول او بیا د هغې نه بعد د هغه په سخر باندې هم تشدد وکړی شو چې د هغې نه بعد هغه بیا وفات هم شو. خو دغه د ټاپ سټي دغه چې کوم دی د دې حوالې سره زموږ معلومات دا دي چې په دې کې د فیض حمید رور نجف حمید چې کوم چې په هغه وخت کې پټواري و نو هغه 50% د ټاپ سټي پلاټونه یا 50% شیرز چې دي نو هغه په خپل نوم باندې کول غوښتل او دا باقي 50% چې کوم شیرز دي یا 50% برخه ده د ټاپ سټي نو هغه یو بله زنانه وه د هغې په نوم کول غوښتل هغه زنانه چې کوم وه نو د هغې هم بیا وی چې زما دا کنور مویز چې کوم دی دا زما رور دی او زما جایداد نیولی دی دا خو به هر حال هغه معامله چې کوم دی نو د کنور مویز چې کوم دی نو هغه سپریم کورټ ته لاړو په دې کې د های کورټ فیصله هم ده په دې کې د مقامي عدالت فیصله هم ده خو خبره لاړه سپریم کورټ ته او سپریم کورټ په دې کې ډایرکشن ورکو د انکوایرۍ یا د مزید تحقیقاتو حوالې سره. اوس پکې د فوج بیاندار هغې چې فیض حمید چې کوم دی نو هغه په حراست کې اخیستل شوی دی او د هغه خلاف د کورټ مارشل کاروایي چې کوم دی نو د هغې آغاز شوی دی. خو د آی اس پی آر په دغه پریس ریلیز کې هم د ټاپ سټي ذکر شته دی او په هغې کې هغې لیکلي کریکټنس یعنی چې په ټاپ سټي کې کوم الزامات لګولې شوي دي نو د هغې د کریکټنس دپاره د هغه حراست کې چې کوم دی نو هغه اخیستل شوی دی. اوس سوال درته دا پیدا کېږي چې فیض حمید دا هر څه کول نو دا چې کوم دی نو دا آیا بس چې یو سړی ډي جي آی اس آی شو نو بس هغه د سرو سپینو مالک شو هغه به هر څه کې فری آزاد به چې هغه دا کول نو په هغه ټایم کې ولې دغه محاسبه ونه شوه. بل سوال دا دی چې د فوج دونه تکړه محاسبه والا نظام دی. بل سوال دا دی چې فیض حمید دا هر څه کول آیا په هغه ټایم کې د هغه سره چې کوم د هغه چیف و چیف اف آرمی سټاف جنرال ریټایرډ باجوا قمر جاوید باجوا د هغه خلاف آیا کاروایي کیږي که نه کیږي یا هغه په دې باندې ولې سترګې پټې کړې وې دغه هم یو خبره ده. دریم سوال دا پیدا کیږي چې که فرض کا دغه کار هغه په خپل سر باندې کوو نو بیا په دغه ټیم کې نظام په فوجي نظام چې کوم دی نو هغه ولې په حرکت کې رانغی او سمدستي دغه عمل ولې ورنه درو چې په دې کې د یو کس چې کوم دی نو ژوند هم ضایع شوی دی. د دې ټولو تفصیل لپاره زموږ تفصیلي ویلاګو کوو. هم دغه سوالونو جوابولو لپاره زما سینیر همکار او تکړه جرنالیست سیار علي شاه سره موجود دی. سیار په دغه حواله باندې به تا کتلي یقیني خبره ده چې دغه د 12 مۍ چې کوم دا ریډ و په دې باندې تاسو به کتلي افسر علم په هغې باندې کالم لیکلی و ټول مندرجات او دغه مویز ونیولی شو د حراست کو شو د کوم ځای ساتلی شوی اسلام آباد کې ساتلی شوی دغلته کې دا چې کوم ګولډا موړ دی دغه ځای سره فوجي انسټالیشن دی په هغې کې ساتلی شوی و دغه ټول څیزونه چې کوم دی نو تا په خپله باندې به تا کتلي لوستي به دي هو سوال اوس دا را پیدا کېږي چې په دغه کې دومره تکړه نظام دی نو په هغه ټیم کې فیض حمید ولې الاف شوی او ولې هغه دا څیزونو ته پرېښودی شوی چې هغه دغه کارونه کول. لومړني خو دې سوال جواب دا دی چې آیا دا کس چې کوم نن نیولې شوی دی دا دونه طاقتور د خپل وخت د ټول نه طاقتور جرنیل او هغه دونه طاقتور چې هغه ترهګرو د صدارتي معافیم غوښتې او چې کوم د هغه وخت تا ووایي چې د فوج مشر و باجوا دا خو د هغه انډر و په خپل سر ټاکس شروع کړل خپل سر ټاکس شروع کړو دلته کې لکه موږ داسې خلکو سره خبرې کړې وې چې هغې وایي چې وروره موږ هغه وخت کې وزیر اعظم عمران خان و هغې پسې د سرکاري چې کوم دلته کې خلک دي مختلف ادارې دي پای کې د خارجه وزارت په هغې باندې کم ټیک و خبره بل طرف ته دي خو
لکه هغې لړل هغې ته ووایي چې تاسو دا ټاکس کوئ په دې طریقو د طالبانو سره خبرې کوئ په دې طریقې مه کوه هر څه یې ریجیکټ کړه پارلیمنټ ته پورې هغه نه مني اصل مسله دا ده چې دا د ټاپ سټي مسله نه ده دا بظاهره ګوره فوج چې په یو دونه طاقتور سړي باندې لاس اچوي نو څه بانې اوس دې وخت کې دا ده چې ټاپ سټي ګوره داسې یو جرنیل نه چې هغه دا کار کړی نه دا اخیری دی او نه دا ډومبنی دی داسې ډېر زیات د دې نه مخکې پاتې شوي دي چې هغې د دې نه زیات ظلمونه کړي دي د دې نه زیات ظلمونه کړي دي اختیاراتو پرېږده د دې نه زیات ظلمونه یې کړي دي او هغه اوس هم آزاد ګرځي د ده خلاف چې دا کم تر اوسه پورې اطلاعات راځي یا دلته کې په هغې باندې خبرې کوي ګوره دا کاروایی چې کله کېدې دا کار چې کله شوی و کله چې ډي جی آی ایس آی و دا خبره ټولو خلکو ته پته وه د میډیا خلکو ته پته وه دلته کې سیاستدانانو ته پته وه دا تقریبا عام خبره وه سموده پس راښکاره شوې وه F11 کې نوې ګاډي راځي او هغه په یو کور باندې کې ریډ ګرین ولې صحافیان نه خبر صحافیانو ته هم پته وه هر چا ته پته وه هغه ټایم کې دې باندې چا خبره ولې نه شوه کولی نه شوه کولی نه ججانو کولی شوه نه سیاستدانانو کولی شوه نه میډیا کولی شوه دا اوس چې کوم دی نو دې حوالې سره اوس ویل کېږي چې ګوره په فوج کې د خو ډېر زورور سړی پاتې ډي جی آی ایس آی یو ډېر زورور سړي د دې اختیار لکه بظاهره فوج کې مشر چې کوم دی نه آرمي چیف وي د هغه سره اختیار په ده باندې سوی دی لرې کولی شي بدلولی را بدلولی شي خو دا په خپله لکه خپل چې کوم خاص کر چې کوم دا سیاسي داو پیچ کېږي که نه سیاسي کچ باندې چې کوم لوبې موبې کېږي نه هغې د ډي جی آی ایس آی په دې کې غټ لاسي کرداري باقاعده د یو سیکشن دی چې هغه دا ټول ډیویژن دی چې هغه دا اصل دا بانه ده د دې مین خبره دا ده چې د هغه د پی ټي آی سره اوس هم ښه تکړه او ښه مضبوط لینک شو د هغه سره تعلقاتو د هغه تعلقاتو په بنیاد باندې دا خبره لکه اوسه پورې اوس هم دا پوره رښتیا نه دي نیم رښتیا دي زموږ دلته کې یو عادت جوړ شوی دی په میډیا کې ریټایرډ لکه دا ګوره که تا دا وکتل چې ته د آی ایس پی آر هغه اعلامیه مو ګورې په هغې کې هم لیکلي چې د هغه پوسټ ریټایرمنټ نه پس هم داسې ځینې اقدامات کړي دي د هغې کې وګوره اخره کې یو ون لاین دا ډېر اهم څیز دی چې د پوسټ مطلب د ریټایرمنټ نه پس چې کوم دی هسې داسې څه کېدی شي خو زما خیال دی دغه د پی ټي آی نشي کېدی نور هېڅ هم نشي کولی هغه د عمران خان د فیض حمید دپاره یا د پی ټي آی د فیض حمید دپاره او د فیض حمید د پی ټي آی دپاره مینه د چا نه څه پټه نه وه دا یو اوپن سیکرټ دی دغه مینه خو چې کوم دی نو مونږ د دونه مخکې چې کوم ډي جی آی ایس آی ځینې خلک د هغې ولیدو د هغې نه مخکې چې کوم د یو خبره ده که نه عمران خان خپل حکومت د ده دپاره قربان کړ د ده د وجې نه دا خو ښکاره خبره ده که نه ځینې خبرې خو داسې چې تقریبا نو سر چاته د ده د وجې نه هغه خپل حکومت قربان کړ نو دونه بیا د هغه هم جوړېده چې لکه یاره زما دا دایره چې کوم دا به لاړه شي تر د هغه وخت د آرمي چیفه پورې نه آرمي چیف ډېره ګرانه ده ګرانه نه بلکې امپاسبل ده چې یو جرنل خلاف لیفټیننټ جرنل خلاف نه ګوره هغه اوس ما خو درته ووایي چې د وجوهات څه دي بظاهره ته ګورې که بظاهره ګورې خو دقه خبره ده په دغې کې به ورته کېدي شي دغه وشي کېدي شي وشي کېدي شي ونشي اوس مسله دلته دا ده چې د ده خلاف چې کومه کاروایي شوې ده نو دا د ټاپ سټي خو دا خو بظاهره ګوره دلته کې خلک دا وایي چې تقریبا د 20 ارب روپو دستاویزات موجود دي چې د کم هلته کې ظلم زیاتې کړو مونیټري گینز چې کوم لکه فایدې چې کومه د پیسو په شکل کې اخیستې وه نو هغه دغې پورې دي او د دغې هغې سره ثبوتونه هم دي خو ما تا ته وایي چې ګوره په هغه آی ایس پی آر په هغه اعلامیه کې اخره کې یو لاین لیکلی چې پوسټ ریټایرمنټ هغه هم د آرمي ایکټ وایلیشنز کړي دي لکه دی چونکې هغه جرنیل پاتې شو د هغه بیا تقریبا 9 مئی کې هم داسې کېدی شي چې ګنې بالکل 9 مئی کې او د ډېره انټرسټینګ خبره ده د پی ټي آی د خلک چې کوم پریډکشنز کوي چې پلان کې سړی هلته کې وکړه ته وګورې ډېره مخکې یو سروینګ کور کمانډر هم هغه په زبردستۍ باندې ریټایر په زبردستۍ لرې کوه ته یا خو جیل ته ده یا کور ته ده هغه ته چې بس کور ته ځم جیل ته نه نو مسله دا ده چې دی چې کوم دی نه دی هغې ته پته چې پی ټي آی په کنټرول کې نه راځي او پی ټي آی هم ګوره د پاکستان کې د فوج سره ډغر اول د یو سیاسي جماعت دپاره ډېر ګران کار دی پی ټي آی چې کوم لاین اغوښتي دا ډېر زیات سخت دی هغې د خپل لاین نه په شا کېږي که خبرې اترې کوي هغې کې هم دی ما ته بظاهره داسې لګي چې کېدي شي دې باندې د پی ټي آی هغه موقف ډېر بدل نه شي د دې نه پس هغوی به په خپل ځای باندې ولاړي خو یو دا ده چې یو لینک ولا کټ کوي ځکه چې دی خو ډي جی آی ایس آی پاتې شوی دی هر ځای کې ورته پته ده په دې ځای کې ورته پته چې دی په کم پوزیشن باندې دی د چا سره تعلق دی د کمزوري څه ده د سټرینث څه دی
په دې نه ځینې خلک دي هغه بهر ناست دي هغې ته انفارمیشن فیډینګ کېږي. خاص یار اسې تا ته د هغه وخت خبره مونږ کوو نو تا ته داسې نه ښکاري چې ګنې د هغه وخت آرمي چیف چې یا ځان غلی کړی و یا نه و خبره او ډي جي آی سای چې کوم دی نو هغه په خپله باندې هر څه کوي. دا ګوره یو داسې ډیبیټ دی که نه که په دې کې زو ډیبیټ زما په خیال دا زما خپله ذاتي رایه کېدی شي ستا بیا خپله ذاتي رایه کېدی شي خو دا داسې نه ده چې لکه یاره هغې ولګېدله و دا څړمبنی جرنیل دی چې هغه ټایم کې هغه داسې کار کو فوج ته پته وه هغې نه کو دا ټولو خلکو کړی دی. په فوج کې په ډېر وړوکي سطح باندې به یو کس ناست وي سیکټر کمانډر به او هغه به چې کوم دی دونه د خپلې کوم اختیار دی یا د هغې به دونه غلط استعمال کوي څوک ته کوټ ته تپوس دي. اسلام آباد هائی کورټ یو سیکټر کمانډر راوغوښته هغه مسنګ پرسن کیس کې د پی ټي آی دغه شاعر چې و د کشمیر نه هغه یې غوښته دا هم د خپل اختیار نه لکه تجاوز دی که نه چې تا ته کوټ وایي چې راشه ته دې پاکستان کې دې پاکستان آئین لاندې تا چې کوم دی حلف اخیستی دی قسم دې خوړلی دی چې وروره زه به دې پابند یم نو چې ته هغه نه منې نو مطلب دا خو زه ته هم اټکه خبره دا لومبني نه دی د آخرې کمیشن کم جوړ شوی و ګوره کمیشن چې کوم و نو هغه هم بس کمیشن هغې مې بس ووایي چې هله بس دا یې غټه دغه وکړه چې هغه دا اوس صرف دا دی چې بظاهره دا ده چې یو د فوج چې کوم موجوده قیادت دی هغې لخوا یو مضبوط یو سترونګ میسج اوس هلته ټول طرف ته ما وایي چې پولیټیکل دغه تیسو طبقه ده یا پولیټیکل سیاسي چې کوم دغه دی زمونږ قیادت دی هغې ته تیسو میسج تلی شي. زما په خیال یو میسج خو ډېر زیات کلیر دی چې موجوده کوم آرمي چیف دی دا یو ډېر سخت سړی دی روتلس دی دا یو جرنیل نه دی لاهور کور کمانډر دا چې 9 مئی باندې وشو هغه ته هغې کور ته ولېږه بیا د بل کور کمانډر خادي نه علاوه چې دی کوم ګوره د ځینې څیزونو لکه د هغې چونکې دی ریټایرډ هم خو د ځینو څیزونو لکه د هغې ته داسې پبلک کې که نه نو د هغې په شا څه وجوهات بالکل بیا په خاصو توګه باندې څونه کورټ مارشلي به په فوج کې دننه کېږي پاکستان کې ګوره که تا ته یاد شي یو کس و د هغه زوی و بهر و هغه څه دغه کړی و بیا هغه کس راټینګ کړه دلته فوج کې هم ریټایرډ و هغه خبر چې کوم هغه ډېره وخته پورې پټ پروت و کله چې داسې خبرونه پبلک کېږي نو د هغې نه تاثر دا میلاویږي چې پیغام میسج ورکوي پیغام ورکوي او هغه خلکو ته ورکوي چې څوک نه مني چې ګوره فالو د لاین meet the same fate چې لکه دغه به سره کېږي چې څنګه دا سره وشو نو ډېره واضحه خبره ده فوج خلکو وایي چېرې مینتونه کوي او دغه کېدی شي دا هم یو خبره کېدی شي چې د ده پترو یا د چا پترو د مذاکراتو کوشش شوی یا د فوج او د عمران خان ترمنځ چې د مذاکراتو کوشش شو کېدی شي په هغې کې چا د سبوتاج کردار ادا کړي او هغې لینکس د سره میلاویږي داسې مختلف دغه دي که نه تیوریانې دي چې هغه دې وخت کې په ګردش کې دي خو بظاهره چې کوم شی مونږ ته ښکاري دا داسې نه ده حقیقت خدا دی چې دغه کار خو ده کړی دی خو داسې نور سټي چې کوم داسې بانه کېدی شي بانه نه یو جرم په جرمونو کې کېدی شي لکه نور جرمونه هم بالکل صحیح خبره ګوره دلته کې په عدالت کې چې دا اوس دلته مونږ وکړه اعلی عدلیې چې کوم ججان دي هغې باقاعده خو کلو وي چې چا په کورونو کې کیمرې لګېدلې وي دا هم د خپل اختیاراتو نه تجاوز دی خو هغه ټول څیزونه بس په هغې باندې او اسی کو شوکت عزیز صدیقي چې په کوم ټایم کې هغه سپیچ کړی مفاد هغه ټایم کې دا و چې شوکت صدیقي نه دی پکار زموږ ته په عدلیه کې نو پکار دی و که نه دی ناست هغه ټایم کې هغه وخت کې د فوج چې کوم اسټابلیشمنټ و سو کال نه هغه دا و چې بس هغې وي چې زموږ ته دا څیزونه نه دي پکار قربانیانې خو هم شته که نه د منیجمنټ دپاره چې کوم منیج کول هغو کولو نه هغه قربانیانې هم شته دی یو کس انفلوئنس کړی بل پسې میسج لیږلی بل پسې دغه لیږلی دا خو دونه طاقتور خو دغه قربانیانې زما خیال دی صرف عمران خان ګورنمنټ سپیسیفیک دا دونه طاقتور جرنیل چې د عمران خان 4 کال حکومت د هغې د عمران خان خپل چې کوم ایم این ایز او ایم پی ایز هغې پسې به چوکه راغی ورشه پارلمنټ ته لاړ ورشه دا ووټ ورکوه ورشه دا ووټ مو ورکوه دی لرې که هغې نه پس نو کانفیډنس راغی نو مطلب دی هغه وخت کې ښه تکړه سړی و خو زورور سړی و لکه زه خو یم چې لکه رانیسه دې وخت کې د پاکستان د ټاپ سیټي هغه مسله خو ده خو ګوره په نورو څیزونو کې نه رانیسي تا وایي چې د دې نه مخکې به لړ شي چیف پورې که چیف پورې تلل نو ګوره د ملیټنسي په دې د ټي ټي پي سره چې مذاکرات وکړه هغه ناکامه مذاکرات د هغې مسله پاکستان ته ډېره زیاته ده په موجوده وخت کې او خلک روزي چې یاره دا مذاکرات چا کړي بالکل هغه شی ورپسې نه انیشیټ کوي ځکه چې دی به وایي چې زه خو وروره ما خو د بوس خبره وه بوس پورې خبره دی دی په داسې کیس کې راګیر کړي چې به دا سپیسیفیکلی د ذات پورې نښتې صحیح ګرانو کتونکو زموږ نننۍ ویلاګ هم دومره اجازه ترنه غواړو خدای پامان